وذكر رسول الله وخاتم النبيين صدق الله العظيم. وعن ثوبان رضي الله عنه أنه سيكون في أمتي 30 كذابون أم كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي أو كما قال عليه الصلاة والسلام. حضرات علماء کرام، طلباء عزوامو، ماته چې کومه موضوع راکړې شوې ده هغه د عقیده ختم نبوت. عقیده ختم نبوت څه ته وایي؟ عقیده ختم نبوت مطلب دا دی چې د نبی علیه الصلاة والسلام نه بعد بل نبی راتلونکی نشته دی. که څوک دا عقیده لري دا مسلمان نشي کیدی. د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه نه تپوس وشو، حضرت یو کس د نبوت دعوه وکړه، بل کس تی تپوس وکړو ستا د نبوت دلیل څه دی؟ امام صاحب وایي دا کم کس چې د دلیل پوښتنه کوي دا کس کافر شو. هغه کس بیا پوښتنه کوي حضرت ایمان نه دی راوړی، حضرت ورته جواب ورکوي خوش او حواس کې کم کس چې دا دلیل غواړي چې ستا د نبوت دلیل څه دی دا کس کافر شو. ځکه چې د نبی علیه الصلاة والسلام نه بعد د بل نبی د راتلو عقیدم لري. موږ که بیا وګورو د صحابو دور تلال شو، د صحابو په دور کې یو ګستاخ اسود عنسی هم په ختم نبوت باندې حمله کړې وه. د هغې مخې ته امام ابو مسلم حولانی رحمت الله علیه راغلی و. دغه اسود عنسی ابو مسلم حولانی رحمت الله علیه ته اور بل کو. ابو مسلم حولانی رحمت الله علیه اور ته ژوندی ور گزار کو. الله تعالی ابو مسلم حولانی رحمت الله علیه ته اور گلی گلزار کوي. څنګه چې ابراهیم خلیل الله د الله تعالی په عشق کې اور ته وردانګي، الله تعالی ابراهیم خلیل الله ته اور گلی گلزار کوي. داسې ابو مسلم حولانی رحمت الله علیه د ختم نبوت په عشق کې اور ته وردانګي، الله تعالی ابو مسلم حولانی رحمت الله علیه ته اور گلی گلزار کوي. بے محترمو بل یو گستاخ راله د مسیلمه کذاب په نوم باندې دم په ختم نبوت باندې حمله وکړه. د هغې مخې ته حبیب ابن زید انصاری رضی الله عنه ورځي. دغه مسیلمه حبیب ابن زید انصاری رضی الله عنه ته وایي ته نبی علیه الصلاة والسلام د الله تعالی نبی منی. حبیب ابن زید انصاری رضی الله عنه ورته وایي او زه نبی علیه الصلاة والسلام د الله تعالی آخري نبی منم. بیا ورته مسیلمه وایي مام نبی ومنه. حبیب ابن زید انصاری رضی الله عنه جواب ورکوي نه اورم. بیا ورته یو لاس کټ کوي، بیا ورته امام نبی ومنه او نه اورم، بل لاس تی کټ کوي. تر دې پورې حبیب ابن زید انصاری رضی الله عنه ټوکړي ټوکړي شو، د شهادت جامې نوش کو، خو په عقیده ختم نبوت باندې سودا ونه کړه، د عقیده ختم نبوت نه وروسته نه شو. بیا د ابوبکر صدیق رضی الله عنه دور دی. دغه مردار گستاخ سره د جنگ یمانه په نوم باندې یو لوی جنگ کیږي. یو خوا که موږ وګورو د نبی علیه الصلاة والسلام په ژوند کې څومره غزوات شوي دي. په غونډو غزواتو کې 259 صحابه شهیدان شوي دي. بل خوا مسله د عقیده ختم نبوت ده. ابوبکر صدیق رضی الله عنه د دغه مسیلمه مردار سره د جنگ یمامه په نوم باندې یو لوی جنگ کوي چې په دغه جنگ کې 1200 صحابه کرام شهیدان کیږي. د 1200 صحابه کرامو کې 700 صحابه هغه چې قاریانو او قراو ابوبکر رضی الله عنه واضح کړه که ستاسو په دور کې څوک په عقیده ختم نبوت باندې حمله کوي بیا د جان پروا ونه کوي، بیا ډټ کر ودرېږي، دې ته مقابله وکوي. د غلام غوث هزاروي رحمت الله علیه دور دی.
حضرت بچے بیمار دے هغه ډاکټر له بوزي هلته ډاکټران ورته جواب ورکوي حضرت ستا د بچي مسله ډېره مشکله ده د ژوند دومره پاتې نه دی دې کور ته بوځه خوشحالۍ سره یې وساته غلام غوث هزاري رحمت الله علیه چې کوم یو بچی و نور د لوڼه وي حضرت د خپل بچي په غم کې غمجن دی کور ته راځي خپل بچی راولي چې څنګه کور ته راغلی خپلې بیبي ته وایي د بچي دی ژوند لږ پاتې دی خیالي وساته خفه درنه نشي خوشحالۍ وساته دغه وخت کې یو کس ورډبوي حضرت بهر روځي بهر یو کس ولاړ دی وایي حضرت تاسو په کور کې په آرام سره راست شئ او هلته کې زمونږ کلي ته قادیانان راغلي دي هغوی نیم کلی ګمراه کړی دی هلته تګ دی حضرت ډایرکټ کور ته ځي خپله بستره راغلي هلته کې بیبي ورته وایي بچی دی بیمار دی خپل بچی ورته وایي حضرت ما دفن که بیازا حضرت وایي نه د ګنبت حضرانه پکار او آواز راغلی دا زما امتحان دی زه به د قادیانیت مقابله کوم بیا چې کله حضرت روځي پولیس سټیشن ته رارسي هلته کې جواب میلاویږي حضرت ستاسو بچی وفات شو جنازه وکوئ بیا به لاړ شئ نو حضرت جواب ورکوي نه جنگ د بچی جنازه دا فرض کفایه ده او د ختم نبوت جنگ دا فرض عین دی هلته قادیانان خبرېږي حضرت د بچی جنازه پرېښودې ده او زموږ مناظرې لره روان دی قادیانان د هغه ځینه لاره پرېږدي او تختي محترم و او موږ د دې سټیج نه ملتي قادیانیت ته دا پیغام ورکول غواړو عدالت ته راغلی وي د دیوبند بچو دله شا لګولې ده پارلیمنټ ته راغلی وي د دیوبند بچو دله شا لګولې ده اوس ته میدان خوښوه د دیوبند بچې په حاضرېږي او تا به راغځي نسغلی انشاءالله بیا د سر ظفر الله دور هغه په ختم نبوت په عقیده باندې پابندي لګولې ده که څوک د ختم نبوت چغه لګوي دغه سړی شوټ اډر دی دا شهید کوي دغه وخت کې یو بابا را روان دی یو ورسره نوسی دی وړوکی خپل مسی په اوږه باندې کېنولی دی دا بابا خپل مسي ته وایي زه به چغه لګوم عقیده ختم نبوت تاسو به باندې جواب راکوئ چې زنده‌باد دغه بابا چغه لګوي عقیده ختم نبوت هغه نوسی ورته جواب ورکوي زنده‌باد دغه وخت کې دوه ګولۍ راځي په یو باندې نوسی لګي په بل باندې بابا لګي بابا هم قرباني ورکړه نوسی هم قربان کو ځان هم قربان کو موت تیرا اخدا مسلمانانو که ستاسو په دور کې چې قادیانان راشي څوک په ختم نبوت باندې حمله ورشي بیا د دې ډټ کر مقابلې ته ودرېږئ که د جان قرباني و جان ورکوئ که د اولاد قرباني اولاد ورکوئ انشاءالله ودرېږو به که چېرته کې سره غراتلو ودرېږو به د قادیانانو خلاف دا کوم چې ختم نبوت چوکیداران دي دا مخونه کامیاب دي دا زه هم نه یم کله چې نبي علیه الصلاة والسلام کوم صحابه لیږلي وو د کعب بن اشرف او د افراپې د دوی ګستاخانو خلاف کله چې هغه صحابه رالل نو نبي علیه الصلاة والسلام وایي افلحت الوجوه ورب الکعبه زما دی په رب کعبه باندې قسم وي دا مخونه کامیاب دي نو دې علماو سره به ودرېږو که نه علما موږ نه ویني نه غواړي صرف دغه غواړي چې کله روډ ته روځو موږ دې قادیانانو ته وښایو چې الحمدلله مسلمانان په عقیدې ختم نبوت باندې مضبوط ولاړ دي بس زه د دې خپل تقریر اختتام په دې یو شعر سره کوم چې نه موت سے ڈر ہے نہ جینے کا ارمان ہے ایک جان ہے ناموس رسالت پہ قربان ہے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین